چې دی دا د هر ګل په ورځ باندې د ګل نه واخله تر د جمعې پورې د 2 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې دا د FM 93 رادیو دلبر نه نیغ په نیغه ستاسو لپاره پیش کیږي. په دې پروګرام کې مونږ په روانو چارو باندې خبرې اترې کوو، ورسره چې کوم ستاسو میسیجز راغلي په هغې باندې هم خبرې اترې کوو. پروګرام کې الفخان شربو ته به هم هرکلی وایم، خو هغه لګیا دی او د موبایل لارې په نښه کوي. ډیره زیاته مننه ټولو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. وعلیکم السلام. او بیا دماغه ذرې لکه څنګه داسې ستړی ستړی یاره په نن مې کار ډېر کړی دی، ګرځېدلی ډېر بس هغې سره تکاوټ کوي. څه پسې ګرځېدلی وي؟ الفخان دوه خبرونه دي، یو خو APC شوې ده نو هغه خبر دی مونږ سره، او یو پرون په مقبوضه کشمیر کې د فایرنګ واقعه شوې ده. په دغه فایرنګ واقعه کې ویشو سیلګري چې دي نو دا پکې مړ شوي دي، او دا چونکې د هندوستان زیر انتظام چې کوم کشمیر دی نو په هغې کې دا واقعه شوې ده چې موږ مقبوضه کشمیر ویو. نو په هغې کې هندوستان چې دی نو هغه د نور کله په شانتې بیا یو وارې دا خبره کړې ده چې دا د پاکستان لاسوهنه ده او دا د پاکستان په سلا باندې درسه شوي دي، او ډایرک یا په پاکستان باندې دغه تور لګولی دی او ویلي دي چې یاره مونږ به د دې دغه کو پوره بدل باخلو، مونږ به د دې خپلو کسانو تپوس کوو او څه چې د هغوی خوله ده نو بس هغه ټول هر څه ویلي دي. دې ته ته په څه نظر باندې ګورې؟ بالکل خالد منصور هم په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دا یو اهمه مسله ده. دې وخت کې په عالمي سطح باندې د پاکستان چې کوم امیج دی په هغې باندې ټرمپ هم خبرې کړي دي، او په عالمي سطح هم دغه بحث مباحثه کېږي چې دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی نو دې وخت کې پاکستان هغه ډټ کې مقابله کوي. ده خو ډېره زیاته چمچهګیري وکړله، د مودي هلته کې لاړه، خو د مودي ته چې کوم دی نو ګیا وانه چولله او توجه یې ورنه کړله. نو د پاکستان امیج خرابېدو دپاره دې دا کوشش کوي چې یاره پاکستان یو دهشتګرد ملک دی او به دا دهشتګردي کوي. نو د دې واقعیت چې لږ وګورئ که نه، د دې چې په کوم ځای کې کېږي دا د انډیا چې کوم دی نو دا سویزرلینډ دی او دلته کې سیلګري راځي، خو دغه ځای ته چې کوم دی نو ګاډي نه ځي، دغه ځای ته به په طریقه باندې بس خېجي. خو په دغه ځای باندې د انډیا 8 لکه پوځ چې کوم دی نو تعینات دی. په 8 لکه پوځ کې چې دغه ځای ته دا 4 کسه راځي نو دا 4 کسه اړو چا لیدلي نه دي. دا 4 کسه دغه سیلګرۍ ځای ته څنګه رسېدلي دي؟ ځکه چې دې کې په غیر ملکي خلک هم چې کوم دی نو هغه خو هم وژلي شوي دي، د انډیا خلکه هم وژلي شوي. بیا پکې دې کې وګوره چې بابا بنارس چې کوم دی هغه په دغه کې دغه کې دی، سعودي کې دی، هلته کې دوره یې وه چې څنګه په 3 بجې واقعه شوې ده نو 15 منټه په 3 بجې باندې چې کوم دی 15 منټه پس دا یو په ریکارډ باندې خبره هغه ټویټ کړی دی چې یاره پاکستان چې کوم دی نو په انډیا باندې حمله وکړه. نو دلته هلته کې پته ولګېدله، او بیا دلته کې په نیمه ګنټه کې چې کوم دی د انډیا چینل د 4 دهشتګردو تصویرونه هم چې کوم دی نو هغه ګردش کوي او غیر ایستي دي، او بیا هغې له سکیچونه هم جوړ کړي دي، په دې یوه ګنټه کې ولا سکیچونه هم جوړ کړي دي، هغه هم په میډیا باندې ښیي. نو انډیا چینل دا یاد ساته غواړي، د انډیا چینل نه په اسټابلیشمنټ خبره کولی شي، نه د هغه ځای په سرکار خبره کولی شي، نه مودي پسې خبره کولی شي، بس هغوی ته یو موقع میلاوېدلي چې پاکستان پسې هغوی څنګه خبرې وکړي. ګوره لومبي خبره خو دا ده الفخان، زه ستا د یوې خبرې ته وایې چې یاره لکه نریندر مودي ته چې څنګه اطلاع شوه، لکه په 3 بجې باندې ته وایې چې اطلاع ورته شوه 15 منټه د پاسه 3 بجې چې دي نو هغه وایي چې یاره دا پاکستان 3 بجې واقعه شوې ده، 3 بجې واقعه شوې، 15 منټه د پاسه په 3 هغه وایي چې یاره دا پاکستان هم لکه ګوره داسې ده که تا کتلي په دې خپل چارپیچل کې په دې خپله سیمه کې نو چې د چا دښمني وي نو چې هغې لکه که په هر ځای کې څوک مړه شي نو هغه د مخې سره یې په یار په چا کوي، په خپل دښمن باندې کوي. نو دغه ځای خو دا خبره ټیک ده چې نریندر مودي بس لکه په خپل دښمن باندې خو دې زموږ دښمن دی. دا لومبي دغه شو. خو ګوره داسې ده د پاکستان چې کوم دفتر خارجه دی یا پاکستاني حکومت نه هغه دا څیزه کنډیم کړی دی، د دې مذمت کړی خواجه صاحب په دې بیان او ولې مذمت کړی زه ته هغه د مذمت هغه وجه ښیم. ګوره زه درته بیا د خپلې معاشرې له تاره ولم اکثر که تا چېرته په دې غم کې کتلي وي که نه په دې چې مړ چاکر وشي نو چېرته د 14 مالت ښځه به راشي او هغه به پردي مړي ته به داسې مخ سر وي چې ته به وایې که دا د دې د خپل کور مړی دی، حالانکې هغه کور ولې به یې پېژنیم نه
چې تاسو کې چې لکه دا څنګه چې دوی به د دې پتیرا میاش کې د دې زوی مړو د دې خاون مړو د دې رور مړو د دې لور مړو نو الکه هغه باندې نو پاکستان کې د دې مزمت کې نو پاکستان په خپل د دې قسم واقعیاتو نتیریږي روان دي پاکستان د دې قسم حالاتو نتیریږي لکه تیر ورځ موږ سره لکه د جاپر ټرین واقعیا شوې ده په روزانه بنیادونو باندې زموږ په وطن کې دا قسم حالات او واقعیات کی نو پاکستان ګوره دی خو پاکستان چې کوم خبره کوي چې د دهشتګرد مذهب نشته دی د دهشتګردۍ مذهب نشته دی بس دوی د خپل تبع کار دي چې څه کوي هغه سره وته ټیک ښکاری هغه کوي نو په دې صورت حال کې خدا خبره لکه اوس په دې کې د فکر وړ خبره ده چې ته ستا په سالمه دنیا کې د ټول نه زیات پوهه چې دا تا په دغه لګه خطه کې کړی دی او د دې واقعینه روز مخکې ته په عالمي دنیا کې دا خبره خپ جار سره کې چې ما خپل ځان محفوظ کړی دی ما خپل ځان کنټرول کړی دی ما مقبوضه کشمیر کې سیب کړی دی هیڅ نشته دی اوس چې تاسو سره کله واقع شنو ته د مخ سره وی چې را دار سره پاکستان وکړه او د خور سره دوی وکړه نو ګور د دې خدا دغه دی چې لکه پاکستان دلته په ثبوت باندې کسانی اونې ول ور سره د دوی بینندنه ول څنګه نه بینندنه مخ کې غبل هغه سینوم دی هغه کلبوشن کلبوشن نو نتورک ورله سو په سمه به نقاب کړه واغه کوم سيزونه چونه غیب عالمي دنیا ته کی خودله چې دا د سيزونه دي دا د خبرې دي دا د قصې قطاری دي نو هغه باندې که پاکستان لګي کیږي او دا قسمه تور په تاسو لګي نه غوړ سره پوره ثبوتونه دي تاسو خو صرف لکه د دشمن شانکار دي چې کومل هر چوک نو بس چې دشمن دي سو کې پاګه باندې فیار وکړه اصل کې دي کې مطلب دا دی چې د پارلماني سطح په پولیس کې ځان شاملول غواړي چې مزم د دهشتګردۍ خلاف لګي موضوع ځپل کېږم دا خو مکار دی او د مکارۍ خو په د باندې ختمه ده نو د پارلماني سطح باندې هغه ساک چې کوم دی ختم شوی دی خو ته کتلی نو ټرمپ چې کوم دی په خپل تقریر کې کله د پاکستان صفاتو کو نو بیا داسې لونډې لپاړې نمک خرامه چې د ملک دشمن دي هغه هم چې کوم دی نو هغه تقریر ډیر بد وګڼو چې پاکستان صفات ولو شو چې کم کار انډیا کوي کنه هغه زموږ په مل دنه هم بعض خلک شته دي چې هغه د کې ملو دي خو د دې عملی باندې دومره شرمنده دومره ذلیله چې خپل خلک هم وجل به دا وخت وین چې کم دی هغه په سیده غنه لري کړي او وخت نه دی ور کړی ډرامه چې فلاپ تا ګوره لکه زه خبره کوم په 400 چوک کې واقع وشول 400 چوک کې ښا او د 400 تاڼه دې نه خبريږي د په سعودي کې خبريږي د 400 تاڼه لاله د خبر او دې چې کوم دنه په سعودي کې خبر شوی دی نو تر راځي او دا یو دغه کې نو زه ته دا وایم چې دا 1965 دی نه 71 دی دا 2025 دی د وخت پاکستان اټمی قوت دی پاکستان سره پنګ ماچوا او پنګ وچراځي نو بیا په خپل ملک کې چې کم دنو د خپل خودو زینوي دا د په اسلامي نوم باندې جوړ شوی ملک او د اسلامي جذبه ده او د ناره تکبیر چغه چی وی کنه خالد منصوره بیا دام درته وایم دا خبر ورته زما ورونه سوا دا ورته ورونه سوا حالات ټیک دي دا نور خبره خو په خپل ځای دي وګوره گیس نشته بجلی نشته ګرانی ده سره در چې دغه سلورو لکو ته څه کم سلورو لکو ته توله ورسېده واده خادي زمونږ د وسه وته خوراک زمونږ د وسه نه دی علاج زمونږ د وسه نه دی والله چې په دې بودی خدای ایمان خلک تازه کیږي ډیر خبره دی او په داسې حالاتو کې بیا موږ نه سیاست تاسو وایم په دې چې ملک کې کنه نو موږ به یو نو دې دا ووري نه دا سره بیا د گیز غمشته نه د بجلی غمشته نه د خوراک غمشته نه ما نن خلکو سره ډیر خبرو کړې پاره کې پی ټی آی والو پاره کې جمعیت وو پاره کې جماعت اسلامي وا پاره کې قومي وطن پارټي وا پاره کې نېشنل پارټي وا ورکرانو هغه سره ما انټرویو کړلې هغه وی چې دی مودي ته وای چې وردي وخت بیا موږ د لیډر هم نه منو بیا خپل ملک کې کوم چې ګوره په دې موجوده صورتحال کې لکه په ځړې د ایمان زیره وکړي د دې مودي له خدای تاسو ته ګورئ وخت په انډیا کې موږ مختلف ویډیوګانې وینو کنه په جمعهتونو پابندي په مسلمانانو پابندي په دیرو ورزي خابلو مې ویډیو کتل یو زنانه په زور باندې نقاب چې کوم د لری کوي مسلمانه زنانه ده نو د دوی چې کوم ظلمونه دا غیستي موږ سره دلته اقلیتي خلک شته کنه د اقلیت ولا شته زمون په ملک خاصه جون کې نو د دوی خپل دلته د سکانو الته کې پوره یو تحریک روان دی تاملناډو مونږ له نو پیدا چې تاملناډو دغه ایشو شروع ده تر دې د مل شروع ده نو هغه ټول په خپل باندې په دغه کې دی خودګوره د هندستان دا یو میشنو د ډایپس نه دغه دا میشنو چې مونږ به د ایشیا ټایګرو ایشیا چې دغه ټول خلک په مونږ ته ناس دي او مونږ چې لکه څه فیصله کوو الته کې به مونږ باغه فیصله کوو
هغه کې داسې وشو چې کته خیال کړی نو کله چې د بنگلاديش کې د حسینه واجد حکومت ختم شو نو په هغه ټیم کې د دوی قصه چې د ناغه غړه وړه شو کله چې په سریلانکا کې دغه راغی او هغه ډیپارت شو واپس په خپل بدل نو د دوی قصه غړه وړه شو نیپال د دوی د مخ کې نه مني بوتان په دغه پوزیشن باندې نو په دې پوزیشن کې دلته کې چین پاتې شو پاکستان پاتې شو ایران پاتې شو ایران سره خو د دوی منځ کې لکه مسله ده افغانستان چې دین افغانستان سره پاکستان لکه ارسنګ دین نو د یو ثقافت یو ورولید یو مسلمانی ده نو د دوی او د دوی لکه د ملکی په کچ باندې دا مسلې عموم دغه کې دي شي چین سره دا غوي مستقل یو مسله ده ځکه چې چین پاکستان طرف ته دي او په عالمي نړۍ چې د هغه د پاکستان خلاف بهر هندستان چې هغه سپورټ کوي نو کدی ټول منظرنامه ته مونږ بیا وګورو نو مونږ ته به دا خبره واضح شي چې دا قسم حالات په دې دغه کې او زه ته یو خبره کوم چې دا اوس ګوره څنګه چې تا دا خبره وکړه دا اټمی ملکونه دي دواړه او دا بیلنس دي دا کوس تاسو سره اټم بم نو کنه لفان نو سپورو بدوی پتا باندې مړه دا سر نه به پس چوکر اغشتو په دې سر باندې به غلولو په دې سر نه به راغشتو په سر به غلولې دوی په شرایطو باندې دا ټولي ارسه کوله دي دا یو تنظیم دی کنه ریزिस्टेंस فرنٹ هغه چې کوم دی د ذمہواری قبول کړی دا خدا د 370 آرټیکل روسته چې کوم دی دا جوړ شوی دغه تنظیم کړه کم چې کله مقبوضه کشمیر او نو لکه دا چې د دوی په سلطنت کې جوړ شوی د دوی په سات دغه کې هغه چې کوم دی نو هغه دا منل دا نو چې هغه منل دا او بیا سلور تصویرانم ته دغه کې یار زه ته تلفن یو خبره کوم تر اغلی خپل ملک په ځای پرې خو تا پر دې وطن ویل دی الته کې دی اتل کا پوج تعینات کړی دی او الته کې د سړی په سر باندې تا یو پوجي او لس پوجان دغه کړی دی الته کې ته تعلیم ستاره ته به روزګار ستاره ته به په کیلومتر 2 کیلومتر کې پوجي ولاړ دی او په دې پوجانو کې پاتو لګو کې مونږ سبق ستاره ته به هر یو شی ستاره ته به مخالفت میډیا دغه ته به غوړي دا مو چې کوم خبرې کول ته غوړي میډیا دا خبرې نشي کولای چې ته دا ټول ستاره نو خامخا مزاحمت بس دا ورته وایو چې موږ جنگ نه غواړو موږ امن غواړو خو دا دروغ دا خو زمونږ دا شرافت چې نو دا کمزوري دا مستی چې کوم دی ویسي کې دیسي کنه بیا چې کوم دی حالات باندې خرابې کنه نو دا خبرې نه کی دا خبر ورته ورور سبب او تا ورته مثالم پیش کړ چې ورې موږ ډېر ځپلی شو اره دغه ورې بچی نشته دی مودي ښا دا او ورستلې امریکای یو ویډیو پرون یو ویډیو راغلی دا چرته یو نائب صدر سره ملاویږي التزان له داغه کورواله ودانه داغه منډي نه دا هغه سره ټیک ټاک جوړي بیا داغه دوه بچی دی پاچمن کې لوبي کنه نو ځان له ویډیو چې کوم دی د برن د لاندې د خیران بشي چې په کوم انداز کې هغه لګیا دی نو بس ډرامه د دوی خدای فلم شوټ دی په دغه ځای کې سویزرلند کې جوړو ما خبرو را ویډیو باندې زمون سکار نشته دی په سر دی دريږي او په کانټو دی رواني دغه د خپل کاری کوم پورې د ډډې نه مګي زمونږ نه قلار شي زمونږ نه قلار شي دغه خبر زمونږ د غریوانه د کوتو باسي خو نو چې دی وخت کې زه تاسو یو خبره کوم کنه چې لکه د یووالي څومره ضرورت دی کنه لکه پارټي بیا سیاست بیا علم خان ګوره پارټي د پارټو مشران په خپل ځای باندې کې په دې موقع باندې هر څه ویو خو ګوره عوام چې دی کنه ګوره دا عوام د دې وطن د لپاره بل چې دا سکی چې دا ارسه د خپل لیډران راواچی ور سره دل زبر کی دا عوام ګوره پاکستان دا یو قدرتي او جذبه ده دا یو د الله پاک یو گیفت دی خلکو ته دا چرېم داسې نشي کېدی چې مثال په توګه باندې الف خان برا پسې خپل فالوور ته وو چې نه داسې مو وایي او داسې کوي بل برا پسې دا کیسه پکې بالکل نشته دی بس په دې کې دا دوه ټوک خبره ده چې کله دغه راغی موږ سره مړ په دې باندې مختلف وختونو کې ګوره زمونږه قام چې دنه په دې خبرو باندې د خلکو نه خپدي چې وایي چیرې لکه تاسو ولې دوی سره جنگ نه کوي تاسو ولې وسره ده دی پریشان په دې آرمی چیف صاحب غوړه تقریر کړی دی کنه هغه تقریر ډېر زیات پریشان کړی هغه نه په د شوګرم لګیدلې دي نو بس داري خپل داري ویش کسان مړ کړل هغه وته بس خوب کې مریادي کې شهر دغه تقریر کړي کشمیر باره کې خبرې کړې دي کنه خو نن قوم چې کم دي کنه هغه چې زمونږ آرمی سره دي بس نه چیړي نو دام خبره و چې لکه ما مختلف طبقو سره خبره ترې وشوي کنه نو هغه ډېر خپل ریسپانس نه الف خان داخله کله ستا په صرف د مختلف طبقو سره په هغه ټایم پورې خبرو شوي په دینه خله عام خلک هغه سندي خبره نه دي خبر داخله کوز د دوی چې کومل ته خپل خلکو ته پنسي سندي را سندي چې دا چل بکو دا چل بکو کله دینه د داخله خبر شو کنه
نو په خپل انډیا کې هم نه پریدي نه دي خبر خلک نه دي ولې چې 22 اپریل پرون دا دغه شوی ده کنه او 3 بجې شوی ده او سیب دته دغه شوی ده بیا چې کم دنو ته تصویرونه سکیچ او دغه خو بارخل مخکې بزو د بس پیشي نو بالکل الف خان مونږ پرونه چې څنګه ویلو چې را د عوامي نېشنل ګوند د زیر اهتمام آل پارټي کانفرنس چې دین هغه به منعقد کیږي نو دغه آل پارټي کانفرنس د ماین اینڈ منرلز 2025 بل مکمل مسترد کړی دی د عوامي نېشنل پارټي زیر اهتمام دغه ماین اینڈ منرلز بل چې کوم او نو دغه په بچخان مرکز کې دا منعقد شو د ټولو سیاسي جماعتونو په دې کې مشرانو دغه کړو په عالمیه کې ویلي چې دا بل په کل جماعتي کانفرنس ماین اینڈ منرل بل دا یو حمله غنیو او هغه و چې دا د اتلسم آئینی ترمیم او صوبایي خودمختارۍ خلاف دی دا بالکل د منظورې په صورت کې به د دې خلاف भरपूर احتجاج کوو او په دې کې به هیڅ قسمه دا یو چونکه غیر آئینی اقدام دی نو لہذا دا مونږه مسترد کوو په دې کې د مسلم لیگ نون مرتضی جاوید عباسی د پیپل پارټي صوبایي صدر محمد علي شاه باچا د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عطاورحمان د خپل وفدونو سره شرکت وکړ د جماعت اسلامي پروفیسور ابراهیم او عبدالواسی د قومي وطن پارټي د طرف نه طارق خان او فاروق افضل د عوامي نېشنل پارټي چې کوم دغه خصوصي دعوت باندې د صوبایي حکمران پارټي جماعت چې نه هغه په دومره پدې کې شرکت کړ نېشنل ډیموکراټک پارټي بشرا گوهر بیبي پدې کې شرکت کړل دي د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری صدر فضل مقیم عموما د تاجرانو نمائندګي پدې کې کړو دغه تقریبا چې ټول زمونږه څومره سیاسي ګوندونه دي هغه پدې کې دغه کړل دي او په شریکه باندې کوم اعلامیه جاری کړل نو پاره کې ویلي چې را پدې کې د اتلسم آئینی ترمیم خلاف دي نو لہذا پدې باندې دا نه دغه کیږي او په متفقه توګه باندې ویلي چې دا مونږه مسترد کوو او د دې خلاف آئینی او قانوني جدوجہد کوو په دې کې به اهل قلم وکلا برادری سیویل سوسایټي نوجوانان او نور چې څومره عوامي خلک نه غوډه دي جدوجہد ایسوي دا چونکه اي پي سي وا او د ټولو سیاسي ګوندونو مشران کشران په دې کې موجود وو د عوامي نېشنل پارټي زیر اهتمام او کوم د ماین اینڈ منرلز په نوم باندې چې کوم بل دی نو دغه بل مسترد کړ علم خان د دې بل متعلق لکه تم په مختلفو وختونو کې وایي چې را دي سره به صوبه کې به خوشحالي راشي امن به سره راشي دغه خبرونه بالاتر کوم ګورونو لکه د دې دغه خبره ده چې تر دې د بل چاکتل نه دی بل مخه تراغلی نه دی خو صرف د بل چې کوم مسوده ده یا د کم خدوخال دي نو په خدوخال باندې د ټولو خلکو خدشات دي د ټولو پاټو په هغه باندې خدشات دي نو کچره دا بل اسمبلی ته راځي اسمبلی کې په دې باندې ډیبیټ کیږي اسمبلی کې چې د دې کوم شقونه دي او هغه شقونه لکه څنګه چې شپږشتن آئینی ترمیم او په هغه کې مولانا فضل الرحمن کې ناستو مختلف وختونو کې پکې خبرو شوې سو ورځې په هغه کې خبرو شوې پاکستان پیپل پارټي سره پاکستان مسلم لیگ نون سره پاکستان تحریک انصاف سره د ټولو سره مولانا صاحب د پول کردار ادا کول دا ټول کې ناستل هغه ته او هغه په دې ټولو باندې خبرو کړې پس هغه نه چې هغه لګي شو او دا بل چې نو بیا پیښ شو په کو منظور شو نو کداغه سیدا بل اسمبلی ترازی او دا بل په اسمبلی کې په دې باندې بحث مباحثه کیږي او پس هغه نه منظوري کې نو خو بني دا ګوره په بلوچستان کې دا بل پاس شو کنه او الته پروژه کې وړاندې کړو نه هغه اوس ممبران و چې زموږ روجه و موږ پینو پېښوي کنه اوس په دې کې چې کم دنو ترمیم شي خو د دې سیاسي خلکو مشران چې کم دنو هغه کې موجود او ام پی ایګان نمائندگان موجود دلته کې چې کم دنو هغه مخالفت کوي او مخالفت چې په کم بیس کوي نو کلیر نه ده چې دوی عوامو ته کلیر کی خو دلته کې د صوبایي حکومت چې کوم خبره ده نو دا پی ټی آی ترمنځ چې کوم اختلافات دي نو هغه ډیر عجیب دي چې څوک کوئی دا پاس کیږي څوک کوئی چې دا نه پاس کیږي اته چې لکه اپوزیشن خو خپل ځای چې اول دوی خپل منځ کې متفق بیا دوی به متفق شي د دوی ای پی سی چې کومه بیا به وانه ده دغه چې دوی کم کار کوي نه خو دوی کوي کنه او حکومت او دی وخت کې پل واګي دي وسره ترمیمونه قانونونه چې څه پاس کوي ناغه غوي سره اختیار دی او خبره د صوبې چې کومه ده سو پرې د حکومت خبره ده نو هغه رخایه پورې تړلې خبره ده لکه څه چې کوسه عمران خان صاحب رها کوي نو بیا ودا بل پاس بس بیا د ای پی سی خپل کار کوي بیا د جمعیت خپل کار کوي جماعت خپل کار کوي او نن ته پی سی کې ورته چې کوم نمونه واغستل نو زیاتره پکې خپل نمائندگان لګلې دي چې دا دونه ګوره
دون اخمه دغه ته پکارو چې مشران پکې ناستو خو هغه تم پته را چیرې موږ په سبا باندې خطیو نو دا به معنی دی لا د دې دغه نشته دی نو بس خیر کول چې کومه په دغه حساب باندې ګورو لکه زموږ په خبرونو کې یو خبر عموم شامل شو چې دا انصاف لایر فورمز چې دي نو اوسه پورې خو سیاسي په خپل منځ کې نختی وو اوس لایر فورمز والے چې دي نو وکیلان غیم په خپل منځ کې لکه په مازمبړ پکې چې کوم دغه الزام لګولې کنه نو هغه قاضي انور هغه په هرجاني نوټس لګولې دي او دا تقریبا 50 کروڑ روپے د هرجاني نوټس په پسې لګولې او اتحاد د ان پی او د پی ټی آی ترمنځ شوی نه هغه خو په خپل ځای باندې دا خو په هغه باندې نه دی دا خو دوی هغه چې کوم دغه شوی وو وی چې تا دلته کې دوی خو ټاپ ټو باټم ټول دغه غشتیو کنه کوم انصاف لا ریفورمز ولا وکیلان چې هغه دوی اډوکیټ جرنل او پی پی زغشتیو چې کوم لکه دوی اخلي نو هغه خرچه په ډیره کې د کیسونه هغه حساب باندې نو هغه کې بیا دوی ترمیم وکړي دا کسان سپکه ختم کې ځکه چې حکومت په لګي کېدو نو پرایویټ وکیلان منوي نو بیا چې دا وکیلان دوی له بیا د خبره پیسې ورکوي نو په هغه باندې دا کوم اډوکیټ جرنل چې د موزمبټ او د انصاف لا ریفورم چې کوم مشر دی قاضي انور صاحب دا غوي ترمنځ اختلافات راغلي یره خو تحقیق وشي کنه نو دا یو خبره غټیک د کوم سرکاري وکیل دی کنه ناغړه نه چي د سر زړه چي نه فایل ګوري نه هغه ته به د مقدمه پورز به ورته تاریخ ور یادې او غوم د بیا مشوره درکې چې ته ځان له وکیل ونیسا چونکه قانون کې غریبانان خلک ټول ووري او ټول چې هغه دا پی پی چې کم دی دا د عوامو کوم چې د حکومت پایارو شي کنه تانه نه د هغه پایار د پاده د فرض ده چې هغه پایار دی د پاو کی خو د بده مرغه به بلته کې ناشتي کمپیوټر کې بلګیای وي دلته دوه وکیلان لګیای جسه ورته سر راتو کی څنګه چل دی نو لکه خو دې خلکو هغه صرف د تانه لغه ته ناشتي چې رائے په واخلي رائے نه ډېر سي چوغان الزامونه لګولې دي باقاعده په ریکارډ باندې راغلي چې مانه دا ډیمانډ دا دونه وسلونی ول شو دي کې زمات سي دي کارتوسو کې زمات سي دي چرسو کې زمات سي دي دا خبره مې ها الف خان په خیبر پختونخوا کې اعلی عدلیه چې نو په هغه کې تقریبا د 20000 نه زیات کیسونه چې دینو دا پکې پراته دي او دغه صدغه نشته په خبره ایکوټ کې د ټول نه زیات 15000 کیسونه زیره التوا دي 2000 ډیویژنل او 8000 چې دي دا سنگل بنچز کیسز دي ټیک شو په ابټاباد کې 8000 کیسونه چې دا زیره التوا دي دغه سي په مختلفو وزیرو کې په منګوره کې 2000 دا کم د های کورټ چې برانچونه دي په کوم ځایونو کې نو دا په هغه کې دي نو که زمونږه عدلیه دې طرف ته پاملرنه وکي او لکه دا ګوره د 2000 کیسونه چې دي نو د 2000 خاندانونه دي د 2000 په صوبه کې ستا 2000 خاندانونه یو خاندان سره به څومره خلک په دې سره تړلي وي او دا به څومره ضروری مقدمه وي په دې کې بس غیر ضروری څومره وي دا به ټولي ضروری مقدمه چې کوټه پورې یو قصه دینو دا ضروری مقدمه نو که زمونږه عدلیه په دې طرف باندې دغه او کې وکیلان مور سره په دې کې تعاون کوي نو دا ګوره ډېری مسلې چې دا په دې سره په خپل باندې حل شي که په وخت باندې تاریخ بدلیږي دغه په ځای باندې کو هیرینګ پکې کیږي یو قصه ورې کیږي ګوره ډېر کسان داسي 13 ورځې یو سړی چې ورس په لاور کې هغه سړی د عدالت مخه ته ځان وسوځو نو هغه له اوس کې سورک 15 یا لک روپو چې کونه وی چې ولا ورکه یو نو چې هغه ځان وسوځو هغه مړ شو نو سورل چې کونه ورکا 13 ورځې یو سړی چې هغه شل کاله پس هغه د مقدمینه بری شو نو داس ما خپل پریکټیکلی په سایبر کرایم کې یو کیس جمع کړو سلور کاله پس ما پس اطلاع شو چې ستا تاریخ دی زه سوچ کوم چې ما څه جمع کړی دی په چا مې جمع کړی ما نه هیرو کنه چې لاړم معلومات مې کو چې عدالت چیرته دی چې عدالت مې پیدا کړ نو په ازری مې وکړه او 3 میاشتې تاریخ یې راکړ 3 میاشتې پس ما نه تاریخ یې شو روک شو 3 میاشتې پس چې دغه شو بیا چې راترایات شو لاړم تاریخ دغه شو یاره چې به هغه وامه غسته هغه کې بیا چې کم دینو 3 میاشتې وی 3 میاشتې تعالی تاریخ درکې کنه نو بس اخره کې چې کم دینو هغه تاریخ رانه ير شو هغه کې سپایل اوس پنځه هغه د سایبر کرایم یو عدالتي ناغم بدلیږي نو بیا و پسې ګرځي چې کمی سوړی ته لاړو چرته لاړو ناغي پسې هم ګرځي اصل کې عدل او انصاف دې ته توجه نشته په دې صوبه کې چې کوم وزیر قانوني او دا قابلیت کنه نو دی وزیر قانون دا کار دی د پی پی سره د دې اټارنی جنرال سره دی اصل دغه نه اله وګوره د عدلی کار څه دی د عدلی عمده کار دی چې خلکو ته بر وخت فوري انصاف ورته ملو شي
ارزان ترين انصاف ورته ملو شي مونږ چې کلم لکه د چیف جسټس صاحب چرته سپیچ او وکیلانو ته نو همدغه خبره کیږي ته ما د وایي چې لکه دا دومره کیسونه زیر التوا دي دا ولې زیر التوا دي کومه سره مثال په توګه باندې د ججیانو کمی دي پکار دي چې نور ورته ورته کی کومه سره د ججیانو تعداد پوره دي او لکه ټیم نشته دي نو څنګه چې په سکولونو کې سیکنډ شیفت دغه سره په عدالتونو کې سیکنډ شیفت پیدا کی جوړ دي کی پکې خو خلکو ته د ریلیف ورکی چې خلکو ته ریلیف ملو شي خلکو ته اسانتیا ملو شي خلک چې په کومو سختو کې دي په کومو تکلیفونو کې دي ګوره د خپل تاریخ ته لپاره الف خان خلک دیاړي قضا کی روز قضا کی خو او دغه ټولر سره علاوه ک بیا وګوري نو خلک په دی باندې ګیله مندي چې انصاف هم پاغه سینه ملاويږي نو چې نه پوري ملاويږي نه ارزان ملاويږي او نه په وخت ملاويږي نو دغه بسنګ دغه یو دا پرې د انتظار د سری دغه تاریخ به کوم تازان سره تعویض کړي چې نن دغه تاریخ ته هغه چې میاش پس میاش نو کم نه درکې نو هغه تاریخ ته په انتظار کې کنه نو لکه دا یو ډیره عجیبه خبره ده خو لږ عدل او انصاف شو الفان زموږ په خبرونو کې بل یو خبره او موډر مهم خبرو چیرې صدا لاکو نه زیات لیبارټری چې نو دا غیر معیاري دي او په دې کې د ټول نه زیات په پیښور کې دي په دویم نمبر باندې په ورسره په نورو ضلعو کې په دریم نمبر باندې 400 دغه سي ابټاباد هریپور چې نو هغه عموم په دې کې شامل دي او جنوبي اضلاع عموم په دې کې شامل دي الف خان دلته کې ډاکټر چې دینو هغه بغیر بلډ ټیسټ نه تاسو دوی نه تجویز کوي اوس خو ډاکټرانو مړنه خوري او نظر له سر ستړي کې ځان لا بس چې ته وته چې را په سر مې درد دا چل نو به خبر شته دا ټیسټونه وکا نو یو طرف ته خدای تور پاغوي باندې لګي چې دې کې دا غوي کمیشن وي او بل طرف ته دا خبره ده چې اغي عموم ځان ته کار اسانه وي چې موږ ته راشي خبیا دغه لیبارټری چې دی دغه نه چې تر ریزلټ راوړل په دغه ریزلټ په بیس باندې هغه ته لګی شي ته دوی درکې او بیا الف خان دغه دوی چې دا هغه ستاده دغه سره نه میچ کیږي لکه ستاده بیماری سره هغه نه میچ کیږي ځکه چې دی خو به تعالی دغه ټیسټ په بیس باندې دوی درکې دغه ټیسټ په بنیاد باندې به تعالی دوی درکې هغه ټیسټ غلط وي مثال په توګه باندې ستا شوګر نشته او ته وایي چې راستا شوګر دی او په هغه بیس باندې ته دویانه شروع کی نو ستابه نورم شوګر لیول ښکته شي ستاده بلډ پريشر مسله ده یا ستاده نور لکه د کولیسټرول مسله ده نور شل ټیسټونه قسمه دغه نو په دې کې کله کس لک شانتي فرق راشي نو دا فرق چې دا څومره نقصان کوي او په دې حالاتو کې چې لکه د لاکو نه زیات لیبارټری نو په دې کې په خلک یقین پچا کوي ما ته د پرونو یو خبره کړې و په هسپتال کې روانو د هسپتال دورم کوله ایم اس صاحب را سره او دا سیمخ کې چلاړو نو یو سړی راغی وسی په ما باندې به شک شروع ماته وی تاسو هسپتال والے ما ورته نو کوم کوه هسپتال والا نه ما وی دا چټ والے وی بدی چټ کې وګوره وی دې کې دا یو د وی د مېدی لیکل د زمازوي چې کم دی د چت نه را پروت دی غېړو کې ماتي او یدي دی 200 روپے قیمت نو ول تماته کسوي چې په دې دوی ته سکه نو وی زما واپس را لمه خو چې زما مریض ز کور ته بوزم نو بیا به ډاکټر سره ګورم ام اس دار سوري ام اس ما دغه کته نو هغه بس ما یو 3000 کاغه یې رسوکم او په ویډیو کې مو چې زما ګیله صرف د ډاکټرانو نه مې د کلاس 4 نه د بل چا نه ډاکټرانو نه چې په ټیم ناراضي وخت نه ور کوي او دا مسله ده دلته کې خو پرایوټ هسپتال ته ورشي نو چې خلکو به درې کمرې جوړې کړې وي په هغه هسپتال بدننه چې کوم دي ټول سیزونه وي نو چې تل ډاکټر لور شي نو ډاکټر به تعالی یو چټ درکې بیا ور پټولو کمرو ګرځي ټیسټونه وکي بیا به کوم دلته کې راشي او اخره کې هغه حساب کتاب بیل او بیا په دکان ورشي هغه نه به دوايان راوالي اوس په دوايانو کې بل استاد ما غيو د بوتل خودلو چې په 99 روپے باندې اوس په 199 شو 100 روپے چې کم دیږي کې اضافه شوله دا شانتي یو د وی چې کومه ده پاته سوا یکدم دی لسنیم 100 ته رسیدله نو 1500 روپے په یو دوايانو کې چې کم دی اضافه کیږي نو توجه خان زما پلار خو مې د اوس خو دی وبخي هغه ته چې هارت اٹیک وشو نو مونږه پرایویټ هسپتال ته اول ورستو او غیره ته وی دا د مېدې سم مسلې د ټیک بشي او هغه چې مونږه په خبر ته بوتو نه غوي چې دا خو بس خله چې مرا وسته زما مرته چې هارت اٹیک وشو مونږه چې هغه مونږه پرایویټ هسپتال ته بوتلې و او چې مونږه ور وسته هغه چې سنشته دا کمزورې د ټیک پشي دغه وشي مونږه ښه چې په سبب باندې په خبر ته بوتله نو بس هغه ویل د مخ سره پرېشن ولکوي ګوره دا صرف دا وایم چې لکه نو مونږ به د چانه بګیله کوم بچا دا چې کوم خبره کوم په صحت کارت والی سره کنه نو خلکو ته زما همیشه دا وی چې دریو ډاکټرانو سره مشوره کوي
ینګ ډاکټر اسوسییشن خونن پاغه باندې نیوکه کړوي چې را صحت کارت اډټ ولې نه کیږي په دې کې 25% چې دینو دا هسپتال مینټیننس باندې بلګي 20% چې دینو دا ډاکټر لور کړی کیږي او 15% چې دا پیرامیډکس لور کړی کیږي هغه و چې دا مونږ کم ټرینی ډاکټران مونږ ته خو په دې کې سملاویږي نه او علاج خو معالجه پکې مونږ نو بیا تقسیم شوی ښه او هغه و چې لکه دا کم 25% په دې مینټیننس باندې لګي نو تاسو مونږ ته خای چې کم یو نوې هسپتال جوړ شو په دې دوران کې کم یو نوې هسپتال کې ریسرچ سنټر پکې وشو یا څه پکې وشو وی چې ګوره د دې اډر پکار دي چې تاسو دا دونه پیسې چرته کې زیاده دونه پیسې په کومه خبرو باندې او په څه باندې لګي هغه په خپل ځای باندې یو خبره خو صرف دا وایم چې دلته کې ډرګ انسپکټر عہده شته په 17-18 سکیل کې دی هغه ته گاډي الاوډ دی هغه ته تیل الاوډ دی هغه ته دفتر الاوډ دی او هغه بیا راکدل ته کې اتای ډاکټران ګرځي ایمرجنسي کې د فیمیل یو ډاکټر سره ما انټرویو کړی دا ویډیو پرته دا هغه چې 80% اډیک خلک راځي زنانه او کیمرو د مړی ته بری را دانګي چې دا د دوی راتولي کې ورته نه لیکي نو سره جګړه کوي نو یو خو د خلکو په نشي دوايانو باندې اخته کړل دویم زه خپل خبره کوم پریکټیکلی زه یو ډاکټر لاړم یې اپنډکس دی بل ډاکټر لاړم یې ګرداره خرابه ده بیا پیښور کې یو پروفیسور لاړم ما ته یې بچی ته په موټر سایکل ډیر زیات ګرځي ته آرام وکړو 15 ورځې وماغه 15 ورځې آرام ټیک ټاک د دې د وجې دا زه چې ویم کنه چې تا ته یو ډاکټر وی چې اپریشن کنه نو دریو ډاکټرانو سره صلاح کوا ګرځا ځان مکنډم وا یو اپریشن سره درې کال عمر کمیږي ته په غلط زه تا ته سره مزت ته سره خدا ته وایم چې اوس تا ته یو ډاکټر وې نو ډاکټر خو دې کنه خو چې اوس تا ته د لارې کوسي یو دکاندار درته وی چې دا څه وکا یو لیباټری ولا چې هغه سره لسنس شته نو تاسو سر کې شته کنه چې ته لارې کوسو ډاکټر لورځي تاسو واکه هسپتال شته ریسي شته ورته یو چټه درکې چټه زموار دي علب خان زبا خامخا غل زکه ورزما چې هغه تر اوسه پورې تا ونونی وو تر اوسه پورې تا جیل ته ونلګه تا ورله دکان سیل نه کتا ولې لیباټری سیل نه کړه نو زه خو هم چې دا خصم دم ډاکټر دی بل هغه چې لکه د هسپتال ډاکټر سونه ګران دی نو هغه په ځای خو هغه ډیر زیات ارزان دی نو چې اوس ماته خورزان پکار دی چې اوس ماته هغه په کمیشنی دوايان لیکيو او کمیشنی دوايان ایس به ماته ضرورت هم نشته الله الله تیری مې د خرابوي او دی راته لیکي دغه په ځای باندې بازار څنګه نه ورځم زه دی یوې خبره ده کنه لکه پرونه خبره ده کنه پرونه خبره ده چې یو سړی د اړوکی مات دي اے ډاکټر صاحب ته پکې د مېدی دا د وسو دوی ولې لیکي اوس کده دې په ځای د چنجو پکې لیکلو نو ځم د چنجو دې پکې لیکلې ونه ځا به چنجي پکې را پرې وته یا څه چلو هغه له بسلار دغه کې د مېدی پکې ته ولې لیکي کنه لکه زه دغه ډاکټر ته د یو وشتو په سلام کو ما چې دې بم کوړه لاړ شي دا مسیخه ده دا چې ګور د خدمت د ډاکټر جون غوړ ډیر به آرام دي ښا د دل د شپې یو بجې مرتلی شي 2 بجې درې اړ ټیمه چې کم دې تپاسول شي خو دې نه پاسیو دې په غیب خرا خوب نو غوري مریض سر چې کم خلک یې بل ورونه پلته وي اغله برا پاسي داغه مریض به ګوري خو ته خګوره خو بده ګوري خو را پاسي به ولي چې خپل مریض په تکل کی وی کنه نو هغه طرف ته خدا ډیر لکه لویا رتبه ده کنه یو دا ډیر دغه د خدمت او خدمت کې الله ملاويږي خو دې خواته چې ته کمیشنی لیکې که پیس لګ زیات کا کلینیک ته دی په هسپتال کې ناشته مال هسپتال ته راشه په سرکاري هسپتال کې ناشته مال هسپتال ته راشه ګینه 400 په هسپتال کې دی وخت کې دا کم سہولیات چي دي یو کو پکې د شپېم شته یونین کې مشته مارننګ کې مشته الټراساوند پکې د شپېم شته یونین کې مشته مارننګ کې مشته او دلته کې د فیمیل او د میل مسله ده تر دې وخت پورې چې کوم د موږ ول فیمیل لا پیدا نه کړل فیمیل ډاکټر چې کوم د برتی نشوله تعلیمونه دنیا کېږي چې څوک ټاپ کېږي هغه ته تاسو ته کې سبا جوړيږي ډاکټر به جوړيږي الټراساوند تر ته پکې ولې څوک نه دي چې الټراساوند پکې وږي دلته کې داسې خلک دي پرایوټ کې چې کوم دی هغه الټراساوند 1500 او 1000 اخلي خو د الټراساوند ریزلټ چې کوم دی ورکي او دلته کې یو ډاکټر سره روان دي 400 ته ډیر زره چې هغه به الټراساوند کوي خو لکه هغه نمبر غستل کیږي او 400 ته چې کوم دی نو مونږه مرتدا ویلي چې تراشه 400 ته 400 کې ته د خدمات دغه کا هغه وی سیده ستاسو په وینا باندې 400 ته درځم الټراساوند ډیر خمي خالي باټري چې کوم دی ټیسټ د هغه عجیب شانتره چې هغه هم ټیسټ په درې له باټرو کې
نو خو دا زه تاسو هم چې دا 1 لک نه زیاتې لیبارټري چې دا غیر معیاري دي نو دا به کومه اوس په دې کې موږ ته کومه یو پته لګي چې دا معیاري ده او دا ټیک ده یو به ته و چې ټایفاید دي یو لیبارټري به ته چې ملیریا دي دا او یو لیبارټري به ته چې مړ ټیک ټاک زه پیوس پېښم غره ستا په خبره نوم پیدا کو زما ځین خبره وا چې دلته کې ټیسټونه وشي جګړې وي په هسپتال کې شي یو شانتي وي بار روزه بل شانتي وي بل ځای کې هغه بل شانتي وي نو ما به اوس مازغه کار وکړ چې ښا دی حکومت ته مثبت لګیدل حکومت ته پته نه لګیدل ریپورت تر مخه دا خبره ورته حکومت ته پټاګه کړل چې الله دې وبخه 1 لک نه زیات لیبارټري چې دینو دا غیر معیاري دي او په دې غیر معیاري کې لکه خلکو ته ټیسټونه کیږي د دې غم په کار دي ټول نه زیات په خبر کې دي دویم نمبر په پټاباد کې او دریم نمبر په 400 کې ورسره په خوش ځلو کې نورو کې دي د دې خبره غم په کار دی دلته کې کډرګ انسپکټر وینو هغه تم په کار دي چې یرله کلک شانتي خیر دی زموږ دغه ګوریا نه چې د خو به لګرا پاسي ټیک ته چې ګرمي ده یاره د کال کې ما څه چاپه ما پم نه دلی دلګنی دی بس سلکو دی به دکان ته تاله واچول نن په میډیسن په دکان کې چې لکه هر چاته بس خپل حساب خپل ټایم باندې رسی بغیر چاپی بغیر دغه نو ګوره نن سبا د پرایویټ هسپتالونو زیاتره هغه کې نشو د دوايانې دغه غټه وجه دار چې مریض ته فاټیم کې سکون ملو شي ورسته چې کوم دین هغه کې ډېرې زیاتې مسلې را پیدا کی نن د زیاتره خلک راشه 400 هسپتال کې ډایلاس شته خو سیکنډ ټایم کې نشته دي سیکنډ ټایم وجه دغه چې ډاکټر نشته دي الته کې چې لاړ شي نو د مریضانو راشتي خو وجه موږ معلوم کړی دا چې به احتیاطه ګولې خوړل چې کم دی دا تا د معدې پرنس کې اخته کوي او زه خو هم چې مؤمن مسلمان دی خدای پاک د ډایلاسیس رن نو ساتي ځکه چې ډایلاسیس رن ساتل ولا بدل بیا د لګو مری کنه خو مطلب مې دا دی الافغان هر مرض چې ده کنه چې کله دا ته مستقل شو لکه یو خدا سي چې ته ټوخي پتا باندې یو ټیم راغی تا دوی خوړو بس خدای په حق له خبر کومه مستقل دوايان چې ته خوراکه که د هر مرض دی که د هارت پیشنټ دی که د شوګر دی که د بلډ پريشر دی که نور د کینسر د هر څه چي دي او چې کومه دوايان ته مستقل خوري کنه دا تعالی تبعی دا مریض له تبعی دا کور والا له تبعی دا بس الله دې ټول خلک د دې بیمارونو په خپل امان کې وساتي خو نه زمونږ خوراکونه حالیستي ورغه دغه باندې یو خبره چا کوله وی چې چین ته چې زمونږ د تاجران رونه لاړ شي هغه وته چې موږ له دونه پیسو داسې جوړ کا پکا پې کې د دونه پیسو را داسې جوړ کا پکا پې کې لکه د اوریجنل په ځای باندې موږ له کاپی جوړ کا موږ چې د پښتو کې چې یار 2 نمبر جوړ کا 2 نمبر نو هغه په موږ باندې داسې جوړ جوړ کی خو چې کله د خوراک ټیم شو موږ ته چې راځي موږ سره خوراک وکړي وای چې نه تاسو خوراک چې دی آرام دي دا موږ په مذهب کې دا نه دی دغه نو خوراک هغه باندې آرام چې دی هغه ته آرام وي ګوره کته په آرامو پیسو باندې د چيلي غوخه یوړه نو عموم ته داسې شو چې لکه د سپي غوخه دی یوړه او که سپي دی یوړه نه آرام دی نو په دغه سره لکه هسپتال باندې خالد منصور مون خبره کو د ډیرو خلکو دښمنی وي ډیر خلک او ټکیږي او والی شي بیا پولیس ورته وی لاړ شه میډیکلو کا راپورټ وړه سیدا نن سبزلینو میکز د سړیرو هغه پریس کانفرنس کوي هغه په پریس کانفرنس کې دا خبره کوي چې زه وخل شم او پسو وخل شم د میډیسن یو دکان ته لاړم او الته کې باقاعده چې کم دینو تصویر ما سره شته دا غ میډیسن قیمت چې کم دی د وینې د سپینولو یا د وینې د نرمولو لپاره دا غي 400 روپے قیمت دی او هغه چې کم دینو مالې 500 راکوله ما ورته چې ته مالې 500 ولې راکې ویغه وچیره دا خو دا چې کم دینو دا شارټ شوی ده په دې کې وسه زما تکرار شو زیخه درز له وخلمه او چې درز دی ولم ناغه په مقامین پی باندې الزام لګاو سړیرو چې کم دی ابتیار خانه پاغه الزام لګاو چې هغه کسانو پکې یو زی دا بي دغه پوجره کې دغه میډیسن دغه دکان دی نو هغه چې ما راپورټ لاړو هسپتال کې چې کم دینو په شل ورځو کې خو راپورټ راکړه دلته کې چې به تفتیش لورکه نو د چډیرو پولیس تفتیش ولوي چې یاره اوس امپیګانو ته اختیار دی او پاغي مو ترانسفر کاوه نو لخوا استاد په یاد نه کی دا په خپل پریس کانفرنس کې بار خلک رانه کوتونکو وخت سره تر ان شاء الله خو جندو سبب بیا حاضرې وي اجازه خو به دغه شعر سره چې ګوت قلم کومه قلم شي تور ته تور سپین ته سپین لیک مالو الله پامان ډیر زیات مننه ګران اردوونکو دغه زموږ نیوز رونډا پروګرام چې تاسو اورئ کله خبره تاسو په سر باندې خنوي لګیدل نه غي معذرت کو او بالکل که تاسو موږ سره خپل څه پیغام څه خبره شریکول غواړئ نو په دې موبایل نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ 0300 90 16 381 0300 90 16 381 خپل دعاګانو کې میاد ساتي خپل قربا خالد منصور له خپل شپول اجازه ورکړل الله پامان